وایي حکومت چې کوم دی یو طرف ته وایي چې دا کم حکومت چې ناسته دا پام 47 والا دی وفاق حکومت دی او بل طرف ته چې غوښنی نوټیفیکیشن وکي دوی ته راولېږي دوی په عمل کوي. نو په دې باره کې تاسو څه خیال د پام 47 حکومت دی او د پام 45 والا حکومت دی دواړه چې کوم دی موږ ته په دې دوه ورځو کې کوم دی ایکسپوز شو لغړ شو راته حکم د پنډۍ نه کم راځي هغه په دې څنګه عمل درآمد کوي او په کومه بې دردۍ سره چې کوم دی زما د وطن زلمي چې پورم دلته ناستي شړې ته راغلي دي نه روډ بند کړی دی نه چې کوم آئین او قانون په لاس کې اخیستی دی او د خپل قام دپاره خیر غواړي او هغې دلته راله او په دې باندې چې کومه دی لاټي چارج وکړو وایلنس یې پرې وکړو په دې دپاره چې کوم دی ډزې وکړې سټریټ فایرنګ یې پرې وکړو او 4 زلمي پکې شهیدان شو 12 پکې زخمیان شو. نو د دې زلمو دا وینه او د دې زخمیانو دا وینه چې کوم دی دا به یو ورځ رنګ راوړي انشاءالله تعالی. دا مزل ډېر اوږد دی ځکه موږ وایو چې پښتنو زلمو له چې کوم دی د جذباتو نه کار اخیستل دي په کار ډېر په سنجیدګۍ سره موږ خپل سفر کوو ډېر د برداشت نه په کار اخلو. بیا د باچا خان بابا رحمت الله علیه چې کومه فلسفه او فکر دی تر څو هغه فلسفه او فکر زموږ سره په لاس کې راسي د تشدد مبارزه نو دا ریاست نه دنیا زموږ مقابله نشي کولی ځکه چې ریاست خو کوشش کوي بار بار چې تا په وایلنس باندې مجبوره کړي تا په دې اقدام باندې مجبوره کړي چې تا وایلنټ کړي او ته د هغه خلاف کوم دی چې قدم واخلي او هغه دا جواز په لاس ورشي چې د ټوپک په لاس کې راواغشي. مطلب دا دی د ریزیسټنس وکړو د ماته روډ باندې کو دی چې کوم دی په سرکاري املاک ته نقصان ورساو نو موږ خو وکتل چې د اوسه پورې کوم دی کوم سرکاري املاک ته نقصان نه رسیدلی نو چې کوم دی زلمیانو ټوپک راخیستی دی پورم نه ناستي د تشدد مبارزه کوي او خپل حق غواړي د خپل قام خیر غواړي. زما پر زلمون هم دا پیلي چې موږ له بلک د برداشت چې کوم دی کار اخیستلی سفر ډېر اوږد دی او د سفر دپاره سنجیدګۍ ضرورت دی. بل پاکستاني میډیا وایي چې دلته کم د شهیدانو شو او لاټي چارج شو خلک زخمیان شو هغې وایي چې په پاک فوج سره په خیبر کې نښته جګړه کې درې چې کوم د پی ټي ایم غړي هغه موږ جهنم ته ولېږل. آیا دې باندې ستاسو ته دریځ دی؟ او داسې ده دی کله چې کوم دی زموږ مړو ته چې کوم دی شهیدان ویلي دي پاکستان نیشنل میډیا تا ته کله کوریج درکړی دی پاکستان فرنٹ میډیا تا ته کله کوریج درکړی دی. دغه میډیا چې کومه ده نیشنل میډیا ده که فرنٹ میډیا ده الکترونیک میډیا ده هغه ټول سنسر کېږي هغه ستا مسایلو ته چې کومه دی ځای نه ورکوي. ته ما ته یو رپورټ داسې وښوه چې په نیشنل میډیا کې زموږ دې مسلو ته ځای ورکړی شوی چې هغه پکې هایلایټ شوي دي چې زموږ 15 زره زلمي ځوانان مشران پیغلې دا شهیدان تللی شو. تا په نیشنل میډیا باندې په دې باندې کله خبره ولیدله یو به همیشه موږ پسې دا پروپاګانډا کوي دې زموږ د شهیدانو توهین کوي موږ به یو وخت راځي چې دې شهیدانو تپوس به کوو انشاءالله تعالی او دې شهیدانو دا وینه به چې کوم دی ضایع کېږي نه. بل طرف ته صوبایي حکومت چې کوم دی خلک وایي چې موږ د دې حمایت کوي او بل طرف ته وګورئ دوی ته لارې تړلې دي په ځای په ځای د وزیرستان نه چې کومې قابلې را روانې دي مختلف ځایونه فکر دا دی چې خبره به ډېره اوږده شي مختصر دغه دا چې دلته د هغو نمایندګان هم راغلي مو ولیدل چې د هغې نه تاسو دا پوښتنې کړې وې هغو به تاسو ته ځواب کړی وې ما تا ته په سټارټ کې مې ویل چې زه د جرګې په پنډال کې ولاړ یم مختصر په خپل نظر واچوئ چې کومه دی دا د اتفاق او د اتحاد علامت ګرځول پکار دي. زما د یو پارټۍ سره د یو ګوند سره سیاسي اختلاف خو کېدی شي زما د هغه سره نظریاتي اختلاف خو کېدی شي خو زه نه غواړم چې د جرګې په دې ماحول کې او دلته د جرګې په پنډال کې کوم دی زه هغه اختلاف دلته راوړم ځکه چې زمونږ د ټول قام دا مسلې شریکې دي خو څوک په هر ګوند کې دی د بدامنۍ مسله ټول قام ته پېښه ده د وسایلو د اختیار مسله ټول قام ته پېښه ده د بېروزګارۍ مسله ټول قام ته پېښه ده د دې خاورې د ملکیت مسله ټول قام ته پېښه ده. زمونږ دلته که تاسې وګورئ زمونږ تاریخ چې کومه دی دا ورکېږي دا د ټول قام تاریخ دی دا ټول قام چې کومه دی شریکه حافظه ده هغه چې کومه دی په ډېر انجینر طریقه باندې چې کوم دی زموږ د زلمو نه ورکېږي نو دا ټول قامي مسلې دي او د قامي مسلو دپاره چې کوم دی د اجتماعیت او د ورورولۍ اتفاق او اتحاد ضرورت دی. ډېره مهرباني.